نور څه باندې نه او د سټیټمنټ باروبار لا کاروبار بینکونه ټول د سټیټمنټ ساتي چې کوم مالیاتي اداره ده خبر دا د جنس کاردارو نه دی دا خبر مو نن سبا اکثر ودونه کې ډول رقص او ناروا کېږي او دعوت وکړي نو دې ته ورته څنګه دي دعوت مطلب خو نه دی تاسو دلته کې ځان کوئ هغه فقهاو چې لیکلي چې خواص به نه شریکېږي دا هغه صورت دی چې په دعوت دوران کې دا دغه کېږي ګناه کېږي هدایت کې شته هغه چې کوم دی کې دعوت دی هلته ډنګار خېږي موسیقي هغه دعوت په ځای کې ده هغې له تل ګناه ده ولې چې هلته حرام کارونه کوي او که یو سړی په واده کې ګناه وکړي مخکې وروستو نو زموږ فقهاوي خواص دې نه دي چې زجر شي ولا ډوډۍ خو به نه حرامېږي او عوام پوه شي منګي خانک وهل په واده کې څنګه دي ښه دي بیوی کا آج بہت نازک آپریشن ہے اللہ نے ولا شفا ہو اللہ نے ولا شفا ہو نکاح نقد مہر بسوټا کی خاون کا خدا یا د خاون دواړه په خپل ټاکلي شي وکیلې هم ټاکلي شي وکیلې هم تفویض ورکړي ځینې خلک چې چا سره خیخي کوي په خپل لور باندې 15 لاکو نه تر 1.5 لاکو پورې اخلي دا جایز ده که نه ده دا سخت ګناه ده جرم دی په موبایل ایډوانس روپۍ غشتل دا سود نه دی مولانا دا بعضې مفتیان ورته مفتي ګي نو ته سود وایي د سود د کوم دی دا خطبه دی هغه اواز خرڅوي دا پیسې په پیسو نه درکوي که څه چې خرڅوي او حکومت ټیکس لري دا زیاتي پیسې 3-4 روپۍ چې کټ کېږي دا څه شی دی ټیکس نو د حکومت ظلم دی چې ټیکس لري او چې اخلي زما پکې څه دي ربا نه ده دا ته په هغه جایز والا باندې خرڅول اخیستل نه کوي تا له هغه په هغې منټونه درکوي د خبرو اجازه سره درکوي د خبرو د هغه خبرو په مقابله کې تا نه پیسې غواړي چې ته زمونږ په دې مشین باندې خپل پیغام یا خپله خبره رسول غواړي نو د ورته پیسې موږ راکړي نو ته که مثلا 100 روپۍ ایډوانس ترې راوغواړې 100 روپۍ تا له نه درکوي منټونه یې درکړل 4 روپۍ پکې کټینګ وکړه 100 روپۍ نو 15 درکوي 15 یا درکوي دا 15 یا پکې څه وکړه کټینګ نو دا دغه لري کټا لري خزانې لري ښه زه درپسې شه بسم الله الرحمن الرحیم سعودي دی مولانا چېرته کې 15 روپۍ نه 1 روپۍ کټینګ نشته 100 ریاله دی واچو 100 پر دا شي نشته 1.5 ریاله دی واچو 1.5 پر ټیک ته دکانداران باندې وخت کې دا د 1.5 ریالو هغه په 1.5 خرڅي دکانداران خرڅي په ځان لګټي کوي هغه د خپل حساب کتاب دی نو عام دکانداران او نور د حکومت تر طرف نه ټیکسونه پکې بلکې منټونه درکوي چې د 10 ریالو کارت دی واچو نو صفري منټونه هم درکوي اندرونې مثبت بیرونې مثبت نور 1 روپۍ کټینګ نشته ها عن ابي وقال بن مالك بن هلال وعن محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استمتع احدكم فليستعن ويستقيم هل يبيع حاضر لباد حاضر لباد يبيع معنا خرطي حاضر لباد من بعد دلته په در خلکو نه خرطي باري خرڅي حاضري په بار خرڅي خرڅول شي کنه نه دا بل څه حاضر لباد دی وکیل شي دا باندې شي د پاره چې لکه مال پرې دا غنم درول مال پرې دې د خرڅوم ډیر اجر نه خیراتی ولا خرڅي کولی شي کنه ما ویلی ورته مولانا صاحب په چرته علاقه کې قحط او نشي کولای لکه دې به ساتي نو خلکو د ضرر او علاقه کې قحط نو دی کولی شي ورلا بغیر اجر څه په پیسو یې مولا بیا کولی شي وان يعينه امداد وسره کوي یا ينصحو هغه خیر رسي بالکل خو علاقه کې قحط نه او هغه ته خیر رسي دلته خلکو ته ظلم ورکړي عزت هغه خو به خاصي نقد بیرغان طرف کی لکه د دکان وغیرہ کرایه کړل چې تفصیل نه لري او چې ولا خرڅه تاسو خپل دکان دې پتا کوي نه راځي نو بتره ولا ګرام خاص کې تبع خلکو ته ضرر وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استغنى احدكم اخاه بخير رضي او تاسو خپل طرف نه سهله یا طلب د خیر کې نو ورثوا ورخص فيه عطاء المنفق وایو هو
په دې شرط چې بل چاته هم ضرر نه پدې شابه دې يقول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يقام الصلاة بلسان ثلاثة والساعي وفاعله من أجل كل مسلم وبه قال حدثنا قول محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معمر على قناة الله بن داود على ابن علي قال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا القرآن او مخله مور دې چې اته دې خانه مخله د سوجونه ګناه ده شابه یو چې نفس په ګډوډ کې دویم دلته قحط دی شابه دې لا يكون دلال ولا ما جوړيږي دې دینه دا معلومه کی دلالي په پیسو لیکنه چې به پیسو ولا کول شي امام بخاری له تقوا خیر رسه نصح وسره کې او په پیسو ولا مقوا موږ په د پیسو به پیسو کې نه لګو شابه دې لا يكون سمسارا په پیسو ولا فقر خلاص سبب پیسې دلالي کوي او خلق او صاحب په خپل پیسې ورته او خلق ته ضرر او که به پیسې هم خرڅه ولا هغه له فائدہ راځي د خلق ته ضرر شابه او جنی بیا جایز امام بخاری دا مطلب دی دا بیع على حاضر للبادن وغير ثم التفصيلات الى اخذ کی فوجرت ولا کې اجرت جایز امون اجرت او اجرت ته ګورم څه ته ګورم دا نرخ کړوي لري یا عوض او تکلیف او قحط تدوي تبعا هو يطالع هو يطالع من المجري عامه الرحمن بن عبد الله قال حدثنا ابي عمرو بن ابي عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الإيمان وبه قال جواب ولا يشرع هذا الإيمان من تنتهي دي ومخر بالبدال عليها مخي قول بغير أجر وذاغي زد ذكر في بالصدقة يعني بغير أجر خير وإذا جائز أو فأجرت بدلالين على جائز إداوي دلت كده بيعنا شراء وشراء بيعها ثابتك لا يبيع حاضر لباد إلا يشتري من باد ماني ما كل شباب بيع دينك يوم مسلمان وبيع ذاتي شباب متصل بويها تلميذ كتير شباب مطلق نهجي عاملوا لما خلموا الرسول جميعا بيعرض المردودة ده لكن صاحب عاصد إذا كان به عالما متخبط له عالم سر ناس بجد ولي عالم بدي خبرك انت أحد سبياتي ولي دوكرة ببيعك ورقد على يجوزون إمام بخاري دي يقدر الله إذا فريدا ضرر دي خلقه إذا فريدا ناس بجد ولي او چې دا دواړه پکې نه بیا یې سم نشته ها الو من يعترف بي على تعين على يهود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ولي حد من الباب قول بس القافله لها قال لنا آيات دوار يبيع حاضر لباد النبي كفل ما نمتك شيخ خرصوي حاضر له اغد فاردي وكيل دي يا قسم ساره دلاله ولا خلطي او يا يبيع حاضر يشتري حاضر لباد من باد يبقى ما راح خلص نقد جدول كي يا تلتقى حتى شو شابتي ما وقتني حديث تجي چې بازار ته راځي د کینو بیا کته اخلي واخلا ولی بیا غته نرخ معلومي او چې بازار سر تمر ورسینو خیر ولا کې بنا دي ها کوم ځای پورې ولته شي ها فنهانا النبي حتى نبلغ به السبة وقبض لو قبض يعني مراد الى قبض امام بخاري هذا في اعلى السوق دائما اذا بازار فسر كده هذا چې به غشته نو کوم ځای کې به غشته دا جایز شو د بازار فسر کې ونقل کړي په دکان ته یا خپل کورپا او بیان دي حدیث عبد الله او برکت دغه عبد الله روان نو حاصل څه شو
چې او بیا مونږ وایو چې ناس په ګډ ور نه کې او قحطي نو بیا په بازار په دامیاس کې څه کوي چې خپل دکان ته ضرور بیا بیرته راځي پرې په خپل خلک کې چې خلکو ته فایده شي ها اعلى السوق وانت معنى نقل کې مراد نقل نه قبل دی ها نو بيع دا ګناه ده ها بيع په شروط فاسده او فاسديږي نکاح په شروط فاسده او فاسد ول بيع کې دا شرط فاسد په منځله د ربا او په نکاح کې شرط فاسد په منځله د ربا ځکه نکاح د معاوضات مالیه نه د بيع د معاوضات مالیه نه پېښې په خبره بیا کې مې شرط لګاو فاسد چې لکه دا کتاب مې در باندې خلق خو یو میاشت په کې سبق وایم نو دا معاوضات دي نو دا میاشت سبق ویل زائد شو په معاوضاتو کې یو طرف ته زیادت راغی دا عوض خود له نه ورکو زیادت راغی ربا شو او په نکاح کې مې شرط لګاو چې دا نکاح د طرفونو خو به د مہر دا معاوضات نه دي یا نکاح در طرفونو په شرط یو شل روپے براکه په دې وجه میاش کاروبار کوم اس شرط لغوه ګناه مې وکړه او نکاح ته نقصان نه رسیږي ولی نکاح معاوضات مالیه نه ده کنه او بيع د معاوضات نو دې کې شرط فاسد مفسد دی الته شرط فاسد لغوه ورپسې اشاره اعدها لهم دا چې سبب مخاطره خو نه خرڅيږي زبرتا بدن عاجزه کې زبر په بیا وعلم ولا بلزمي ها هغه وی ټیک د مطابق بدن عاجزه کې تاوج ولا بلزمون دی ها دا زجران بل روایت کې چې واشتري لهم الولاء ولا تشتري دې اختصار ده نو دا چې ولا اغیله شرط کول خو ګناه ده نو پیغمبر خو د ګناه امر نه کوي ته ولا شرط کې کنه شرط کې دا څه ده ها في حكم الله القرآن لك السنة ها ولدينا فتولى كذا كذا أن تشتري جارية فتوظفها شابته ودا شخص باندې نه دی ولا استاد ها هذا تیر په پوره تفصیل کې دې کې ثمر میوه د بوټي په تمر نغدو باندې زمن دفع سوي هر یو بل د قوت کې د کمه کوم او د بیکوس کې پانګورو کېلا دا کېلن دی اوس کو سره لګي دا انګور په پټي کې دي پکې ورکم نو دې کې یو بزیات بل کم جنس یاو دی نو ریبا شو قال حدثنا محمد بن زيد عن امام مالك عن ابي جواب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي مدرب قال وسلم عليه يحصل بك الانسان تجون صحيح زادك استاذ فتي زمان دې ډېر کې نام زمان وين نقصوا قصدا كم لهم تعاون كما برواني تا وحدث زيد ان النظام رخص في العرايه بخلقها العرايه زمان عاريه تبدا بتفصيل الرواتب ما ويل درته قصدا دي په کتاب الزکات او اوس به تفصیل هم مضبوط داخله ان شاء الله راشي شابه ما ترى بعصر فوقلها ذهب واقع الله قال الله ثم قال حتى قاضي القابين نجوهم الله خبر والله لا يفارق كفار وتاخذ منه ذلك ايوازين ومجلس قبض
ورکول شرط دي. ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلا هو وله بالربا إلا هو دقة مناسبة سبب. ها وتقول سبيل الله هو هذا فيزال بذهب وإن حدثنا رسول الله قال حدثنا إسماعيل وغيره قال حدثنا يحيى بن أبي حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بلغ يوم بالذهب إلى ثواب ثواب اگر ابن عباس لا ربا الا في النسيء هغه جواب نو کړه یا زمانہ کې غالب عادت او زکا او نور دا چې او یا منسوخ دی ابن عباس رجوم کړی دا دغه سوا ان بسوا ان قرآن وإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إمام الزهري عن علي قال حدثنا المقابلان عن الذي يوم أنا وسعيد بن يوم وقال عنه وحدثنا عن ذلك حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعقوب الله يوم فقال قال الله الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسعيد الساكن شان تر کی میں اوریدلی دي. ها يقول انا اريد ان يكون هو وفي قال عبد الله بن قال انا معكم عن على بيت المسلمين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجوا على وجه ذلك من الاسلام ولا تشركوا ولا تشركوا يا تمام عباده. قال هذا ولا تجوا من الاسلام ولا تشركوا على هذا من اليوم يا ابي فهو يجعل بالبناء مساء وفي قال حدثنا حرام هذا. قال حدثنا ابو حاتم بن محمد قال حدثنا جبريل قال ابو عمرو بن دينار ان ابا سعيد بن كبران كذا على سعيد بن رضي الله عنه يقول اتينا بدينار وكنا مسلمين وقلنا له كنا نقول تقال سعيد هذا يسوي حرام هذا او تفاضل جائز دي. ها ان يقول امين النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في ذلك كل ذلك لا اقول خدا نه په خدای ابن عباس حواله بدرته او تاسو عالم یې په تاسو صحابه او زه صحابي نه ما شابه اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم تاسو ان ابن عباس ورته ابو سعيد لا تصبر وذا قال عائشة اخبرني ان ابو صالح زياد اخبره بانه سمع ابو سعيد المدين واردا في الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له دا ابو سعيد وي دا لغوي ابو صالح زياد ويجي ما هو دتا ابن عباس لا يقوله هو تفاضل جائز يقول لي حرام غير ابو سعيد سالته ماذا ابن عباس تقول فقلت ما هو ابن عباس سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله فقال كل ذلك ابن عباس في ذلك كما تقول ابن عباس كان لا خبر ولا الله اسامه الله اكبر لا اقول كل ذلك لا اقول او تاسو عالم دې زمانه ده کله تشریح او تاسو عالم میں مشران لكن اخبرني اسامه انه لا ربا الا في النسيئه ويجي والترمذي كم لا تسوي قال ابو عبد الله سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا الا في النسيئه على اننا في الذهب بالوريق دي ربا تعويل الجنس بدلي والحنطه بالشعير متفاضل لا باس به يدا ولا خير في النسيئه لكن ما بالجواب مفيدان بيتم لا ربا الا في النسيئه نو هغه ته پته وي چې تفاضل خو دوی نه کوي بلې شوي دي او رواج په قرضو کې ذکر او یادا منسوخ دي شابه دي دې دې اصول تر کې ابن عباس خپل قول نه جوړ کړی وإن الشهر بوجهنا وإن باب ما الشهر بوجهنا وإن خلقنا الإمام بن فاتنا عبد الله خلقنا يحيى بن أبي حاتم خلقنا عبد الرحمن بن يقول أرجو إذا فرا بزيد ما نقول زيد بسمي فرا وطوال يطلع بذهب بالوريق دينا يوقرش يوناس بالقرض جد بدل في حرام لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا في ذلك دوام ولا أن تعالى في ودي حرامها مزابنه محاقله ویلوا مزابنه پچا کی وی په باغونو کې محاقله پچا کی وی ما ویل چې حق الفصل او مزابنه زمن دفته وي دغه د تصمیم ویل دا نو ګورا دا نقد کجوري بدل کم یا نقد اوس کې بدل کم ستاسو باغ کجوري اوس کې دما جنس یو بزیات به مېری باشه او یا دا سبو کما دا ګوره قرض نه ښه دا مبادله کې باندې یو قتل جات دومره ده یا دا بنا قانون در کمتا د فصل غنم زماش دا خواله که جنس یو دی
نو سو ته ویل کی یو زیات بل کم ربا بشي ها بيع الثمر بالثمر نقبه میوه ثمر د نقد ورکوم بيع الزبيب بالكرم د اوس کې ورکوم دی باندې ورکړي او بيع د عرايو کې تفصیل خبر وکړه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم المزابنه والمحاقله شبه وفيه قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليس عن بيع عبد الله قال عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحصل حتى يحصل له ولكن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحصل عرايات لابتداء فكر جمع عريه دا مونږه جدا معنا ته مالک سے مونږ سره او شافعي او احمد جدا معنا کوي او اوس ورس راشي د امام بخاري بیان مونږ طرف ته تقریبا معلومه واقع بدا سیوا چې ما په خپل پټي کې یو بوټي دوه بوټي غریبانو لور ورکړ دا یو بوټي د کجورو یا د انګورو یا د دوا د استاخرات شو ځان په فکر عرایا جمع د عریه د عریه عطویه د عطویه شو دی به سواراته او کجوري به ځان شو کولې یا انګور به کول یا به خرڅول یا به بچولول اکثر عموما په دې باغونو کې با د باغوانانو سره خپل بچي او خځې اوسېدل ما بوته یې لکه ته ارو خرازي ما ته خو دې اقام شو په خیرات خو دې له فساد ځکه ارو خرازي ورده او چوکي او پیازي موږ مصیبت اخته کړی ارو خزه بچي په ډډه کول یا مهرباني وکړه غونډو شي کوي په غونډو زه کوم کاکاجي ترا ته بخري له خو په خې نه کېږي نو دی بدا چلو کو ایو چلو کړه دا بوټي دوه ما تفریدا اندازو لګاو څومره دې پکې نه غوډي بدل کوم څه اخلاص شي طالبان فائدہ شي ځان خرڅو او مال باندې فائدہ شي د کار وخت راځي ورته به کجور تخریجي او انګور تخریجي مال هم تکلیف اندازه به لګولې را پدې کې خود مرضی پدې کې دوه مرضی ما بناغ د کجوري ورکړي اب ما ته واپس پاتې شو اوس مولانا صاحب په حدیث کې راځي چې عرایا په 15 وسقو کې جایز او په زیاتو کې نه نو ابي دا نو د عریه معنا څه ته وایو چې عرایا دا څه نشو دا خرڅ نشو په حقیقت کې خدا مزابنه شو هغه یو بوټي دوه په ما میوه خرڅ کړه او ما ولا پاغي په مقابله کې نقد میوه ورته کوي نو زما دا نقد به زیاتې دا به کمي یا کېږي زما نقد کمي او دا زیاتې په دا خو جنس یو د ربا پکې راځي نو دې کې اوس اغلی سوی دی وخت کې شافعي او احمد وایي بالکل ربا پکې راځي په دې کې مزابنه ده او دا قسمه مزابنه په 15 وسقو کې جایز ده یا دا غینه په کم کې او زیاتو کې ناروا ده د ضرورت توجنه دا ربا د عرايو جایز شو الله اکبر څه شو د ضرورت توجنه دا ربا د عرايو جایز شو او عموما د 15 وسقای یاسمین نو دی وای چې بس دین او عام حکم وته خبره کوم به په عرايو کې دا اوس شافعي او احمد یو عام حکم دی وته عام حکم څه چې مطلق مزابنه او محاقله په 15 وسقو په کوم کې جایز ده دغه نه زیاته ممنوع بس اصل مسله دا غلطه وا نو دې کې خو جایز شو الګا دا کې ولې جایز شو ضرورت ما ته مغتم ضرورت دی نو دې کې خو جایز شو او عموما دا 15 وسقې دا چې کاله ورکې کړه نو یا غټ یو بوټي ورکې راغی کې 15 وسقې او یا دو ورکې نو هغه 2 15 وسقې دا ورکې دا د خپل عرفو دا کله په اورو کې یو ښکارې غنم ورکې خیرات دي یو دوه ښکارې غنم خیرات دي ورکې دا د خپل عرفو نو شافعي سي احمد د دینو استدلال عام عام کا اوس کله چې هغه بکړي دي او مزابنه او محاقله په 15 وسقو کې یا کمو کې جایزه او زیاتو کې مونږ وایو دا څه مکوا دا په حقیقت کې مزابنه محاقله نه ده ولې نه ده مزابنه دا ما رجوع فی الهبه وکړه دا ما څوک ده او رجوع فی الهبه خو په ترازی د دوارو جایز ده ځکه راځي او نقد مولا نور خیرات دی ورکړي دا جواز په صورت ولې نه ور محمله دي د ګناه په صورت ور محمول او د عریه خپل معنا عطیه نو اغي خلاصه ده شو احمد او شافعي د عرايه سمانه اخلي شبسي چې 15 وسقنه کم کې مزابنه محاقله جایزه ده زیاتو کې ممنوع او موږ د عرايه سمانه کو شبسي
هغه معنا کو بل نه کو بالکل چې دا بوټي دی ورکا ولا او بیا دې چې پکې رجوع فی الغیبه وکړه او نه دې کجوري دی ورکا مبادله نشوا نو کته چې په حدیث کې د 15 وثق ذکر کې راځي دا پکې ولې راځي نو ما او چې عموما به خلق دا اریه چې کول په څومره میوه کې به کوله په 15 وثق یا په کم کې ځات کې به نو موږ هغه معنا چې دا محاکله مزابنه نه ده هغه دا محاکله مزابنه ده خو د 15 وثق استثناء ان هغه په مطلقاً چې د پټي غنم خرڅي دا مطلقاً با خرڅي او په 15 وثق نه کمی نو خیر جایز دی او کله 15 وثق نه زیاتی بیا نه جایز اوس په څه ده دوه مخکې ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رخص بعد ذلك فبيع ذريه فرطب یا فتمر باندې تازه ورکه او کزړی کجوري ورکه ولم يرخص في غيره نغد علي معنا سکي مذابنه او محاقله د 15 وثقنا کم یا 15 وثقه زیاتنا او موږ دا قمانه کو جما و شابه تعبير رؤوس النخل ثمر كالذي ثمر في رؤوس ثمر في رؤوس الجنين شابه وشافي احمد بنزا وثقات في جائزه دوي ها مرد علي دق معناته جرعتيه بلنا شابه بالکل خرصول شي ها کجوري نشي خرصول په ځکه چې جس بدلی پروا نه ها مالك نبي تفوسك وعبيد الله تفوسك وبيع العرايا في 5 أوسق دون 5 قال نعم وبالكل ذاك اجتهاد او غيب تازوقي لو ما تزور الناس والسماء كل مكمل تعرين ومؤكد ولا ما نمال اذا مطلقنا لها لو ما في حديث برابر دي ها وفي تسبب ذلك يا اهل مكه فبدي تزون نفي يا تاجران ها اجي اهل مدينه ولا يا فريد تجربه توفيق ها لكن فقد استفاد حديث ها وذلك مالك سوي العريه ان يعري الرجل عدوية ورقية وسري بل سريت أن نخلطا ثم يتعذب لرر محفوظ فدخول ذلك موهوب له عليه فالواهب له فرخص له أن يشتريها منه بثمر ويجي ندا تشوا ظاهر کے شراء دا حقیقت کے شراء ندا ولی ندا رجوع فی الغبا وخص طریقے محمول کا او کہ شراء کنو پیغمبر اجازت ورکڑی اوپر مخصوص کی ورکڑی عطیه والا کې ورکړي دا نه هغه په مطلق وایي چې بس مبادله په 15 وثقو کې جایز ده په کم کې وقال ابن ادریس امام شافعی دی محمد ابن ادریس تدنم دی شابه بالجزاف هغه موینه بکې نقد کې ورکې پکېل ورکې هغه خو جزاف ته راځي بوټي کړي نقد کې ورکې پکې بوت بالجزاف نه ورکې ها او څوک الموثقه راغلي دي فسدا عريه كانوا اوسق موثقه يعني تشمير ورقه ها دين داوي ان يعلي الرجل في ماله النخله والنخلتين وهما باقي في ورقه وقال جاء سفيان بن حسين العرايا النخل كانت توهب للمساكين وطاقت بين ان ينتظروا بها اغلب المناس فكر او تتبع ضرر وجار واخبارات الكل به رخص لهم ان يبيعوا بما شاءوا من الثمر ودا بيع ياخذ ديك جائزه
او پر عادیه کې بل شي نه او یا صورت د به اشاره ده ها ګور پته ولګی ده کنه د امام بخاری اعلان چا طرف ته شو مالک امام ابو حنیفه تا دا غټیږي والا کې د بل شي کې نه ده هغه هم مطلق کوئی چې مزابره او محاقله کې په پینځو وسخو کې جایز ده زیاده ممنوع ده شابه هر کله کې ما پوره تفصیل ویلې ده ها ماشاء الله امام بخاری اعلان د بیا مسله ده مخکې کې مو د بیا دي ها كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار به وبلنا غسري فإذا جز الناس خلقوا بميوي وشكا والجزا الثمار وحضر تقاضيهم وتقاضي بها تقاضي وبلا قرضون به ورقوا كل ده تجور فسيدن به خلقنا قرضون پیسے رشتے قال المشتري به انه اصاب الثمره الدمان ورثه دمان سے بیماری ده مالک کو توی شاہ پیسے را کا کجوری خود خاص سے سے مرض لگے رہے گلے وهلے دا بیماری دا ما تقریدا اصابه مراد اصابه بشان مختلف بیماری دی کجور ته لگی عاهات يحتجون بلی بحجت قائموں کی مالک را پیسے کمی کی فقال ذن لما كثرت انه الخصومه في ذلك فاما لا جنسب رہے کنا لاول سے خپل شو کرے لاول کوئی خپل شو کوي اربع وکدا سني فلا تقطعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لنا حرمتنا معلومي دي ولا دور ولا معلومي كده چې پکچا کې مې وخرصول شي د مشوره ورته خصومات دي راځي د کثرت خصومت دي لا زبردست خبره کوي امام ستې پکچا کې بالکل خرصول شي او چې کوم ځای لا مخرصوي حتى يبدو صلاح شو مشوره شو شابه دي هغه به خرصول میوي د خپل کې حتی تطلع الثريا د اصول وروه هغه وصول معلومات کول دغه وخت تبين الاصفر من الاحمر دی وخت بیا رنگونو کې زیاده د سرینه جدا شي بیا رنګ بیا تدبیر د لون خیر د کاغذ د دوله خو د پتیری شماوي دی وغه د اون سپومه استور نه بیا پیدا راځي ها او دواړه ممنه کړی مشوره ورکړي من د بشقت چې څنګه جوړې ده حرمت لري ها دا هو فقيه ريشي ها اول زیاده بیا سترشي هغه نه پس بیا څه شي تور شي ها تشقح معنا رنگ واړی حتی تشقح چې رنگ واړی رنگ اړول اوسم خلک یې لکه رنګ واړو ها دغه ما تفسیر ویلي دي شابه فت میرا ده فبای او قبض دینی کړه ما په با خرڅ کمه و په پخه کې مې په خرڅ کړه او د شپې غلې رااله د مشتری تاوان خو نه کما کړه الکه ما خبره کړې ده مخکې قبل القبض چا نه زمون مذهب ته چې دې کړی هغه پای نه ده شابه ان منع الله ثمرة الله به ومنع باران غلې ته شو نو پس دې باندې اخلي او تاسو مال خپل او هغه قبضو په پیټو کې واچو لوګ لا یوړل نو بیا هغه تاوان چا به دې
ما ظلموا نفسه على قدر ما جبان دي عن جوهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسلم حتى يدل على ذلك وصلنا للسماء وبشأن سماء الأجل وبه فأحسن عمر بن حق فأحسنها عمر بن حق الزيادة فأحسنها فأحسن عمر فقال تكلم عن أهل الله ما أمنا بالثلاثين فقال سلام كراهة جواب ثم حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرو بن وكيل إلى أجل ولكنه كراه وإذا أراد أن يتمنى منهم وبه قال حدثنا خالد بن مالك عن عبد المجيد بن زهير أو زهير بن عبد الرحمن عن سعيد بن زيد عن أبي ذر الخدري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى بجناح فجاءه بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول من كذا هكذا قال أحسن الله يا رسول الله يا صاحب وقدري فقال لا تفعل ذات النقوة بيع الجمع بالدراهم داخل فدراهم وهرقا يا فدراهم جنيبنا على وحلا والجيدها ورديها سواء جنس يا ولد داخل شوا لا بد ما فكاري في كتاب الحيل د 2 کیلو درکم ته یو راکې ګناه شته نشته ما دا خپل 2 کیلو پتا خرڅ کړې پکړ لوته الکه دا فشل هغه شلو کې مان یو کیلو را جایز نو په خبره څنګه شو کله 2 کیلو درکو ردی ته یو کیلو راکې دي ربا او کومه دا 2 کیلو د باندې خصوم په شل لوته دې شلو مان لا یو کیلو را جایز داخله شو دا به خیر نه ان شاء الله كتاب الخيار في تفصيل برازي ده رسول الله مبارك الله بيع الجمع بالدراهم خلق الأقل مجموعة فدراهمه كفاغي خرسه قبل مطلق كفاغي خرسه قبل ثم ابدع بالدراهم فاق دراهم ضوء خلا جني واخلا اعلى واخلا قدنا اخلك بالجارة مطلق ها هذا كده في تفصيل دي ها تعبير بكلا كده في بوتو كده وقت کی منعقدہ شوا مبتل شوا سو طویل کی گی اتصال قراری وغیر اتصال نہ ترمذی کی ما تفصیل جاتا ہوئی ہاں وبه قال أحسن عبد الله بن مسعود أما مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل المكان وبعد ذلك عن الجنة وبه قال حدثنا خالد قال حدثنا عن علي بن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذلك يعني يعتنى عليه أن كان يعتنى بين كان تعمل يعتنى بين كان تعمل يوم بين قالنا هذا كله أو لا يأتي بأهله أو بوتي خاصم بوتي ها وإن أحسن وسيكون لكم فأحسن لنا كلام جمع النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان أبدا يحسن ثم لا أحسن فيقول لي أبدا كلام نبي يعني فسألناه باب المحاضرة محاضرة خذ الشينوالي فشنا كشيء كچا خلطة والها وإن قال حدثنا إسحاق بن أبي قال حدثنا عروة وقال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق بن أبي قال حدثنا محاضرة المحاضرة كچا شيء خلطة مخصصة ورې په کچا کې فصل نه چې هغه خو بعض خلک دې زمانه کې خلطي سارو باندې هغه جایز دي مې په کچا کې مخالفه تر تفصیل ما هو شابه انا هذا الوالد الله وعلى هذه وقت في الكل دي چې پرېستاره دغه منفعت قدره انا مسلم وانا مسلم ومن حدثنا قد فعلت فعل بشعر محمد مع ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدث محمد الذي وما له قال اخبر الصبر على شيء من الله سنه بما تستحيل ما ذلك باب بين بما يعطيه جمعه چې ویلي ها اگر شحم النحل د کجوري په سر کې خلک یې خوري زموږ وطن کې دا شی دونه نه ده او دې په اړه دا ورته چې تاسو دا ولې په اړه دا ورته دا ولې چې هغه چې نعرفه ولا قد كنت النبي صلى الله عليه وسلم وهم يأكلون ما دخلنا جنة كرجل المؤمن فأخذنا نقول لنا بسم على أحدهم قال إن نعمته صاحب من ذا بالكتاب ده क्या बसे